ټول زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې تیر کړل دا او هر موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام نے خپل ځان قربان کړی خپل ځان له قربانولو موقع ان دې مسګړې خو د الله جل ثناهو په دربار کې نظر پاره یو بیل مقام الله جل ثناهو مقرر کړی زمون د ګڼ شمیر واقعات دي کم بیانو یو ورځ دا خپل ملګرو سره دی مقام ته ګورا یو طرف ته د عمر دمدمه د عمر رعب په دشمن باندې فقیصر و کسرا باندې چې هغه د هغه وخت لوی لوی قوتونه او عین مسلم اوی امنو چې لوی شخصیت دی اوی وت خپل سرخ کته کو بل طرف ته عاجزې دی ابتداء انتها ته ګورا یو ورځ خپل ملګرو سره بلا باندې روان دي ملګری سره یې صحابه کرام عربو مشرانم پکې دي او چې تیریږي یو ابیدا یو بډای زنانا خپل کونډه لګي او را روانه ده چې عمر رضی الله عنه باندې سترګې لګي دي یو عمر رضی خواراشه عمر رضی الله عنه ته اشاره وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته اور هغه به کونټه باندې ټیک لګول ماناله او عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل غوږ ور نږدې کو هغه پرورو خبرې کولې سړي ساعت پورې خبرې کولې عمر رضی الله تعالی عنہ د سر ټیټ کړي ولاړ ورته او دې ساعت پس بیا دغه خبرې ختم شوې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نه پروسس شو ملګرو ته امیر المؤمنین ادا سوکتا تاسو غوډیر زیات وخت واړو تاسو خپل ملګری دي دا دون ملګری تاسو انتظار کوي او تاسو یو بډای زنانه ته دون انتظار کو دون مت تاسو توجه کړل تاسو ته عمر رضی الله عنه تویدا سي تاسو بدنشتا دا هغه زنانه دا حولا بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها دا هغه زنانه دا چې د دې आवाज الله جل ثناهو د دې فریاد الله جل ثناهو د وو اسمانونو بر اوریدلې دي قسم الله قول الذي تجادل في زوجها د آیتونو مبارک به الله نازل کړه دا هغه زنانه دا چې د دې په حق کې الله جل ثناهو قران کریم په آیتونو لګلې عمر کدا د شپې پورې عمر د ولاړ وا عمر به د شپې پورې د ولاړ و دي حاجت به پوره کول کی کوشش کو داسې یو مقام داسې یو عاجزي دارنګي مدینه منوره کې یو زنانا یو بوډه زنانا چې بستر ګمانه معذور وا او سیدلا عمر رضی الله تعالی عنہ با روزانه با دای کور ته تشریف پړو او دای به خدمت کو دای په کور کې سو یو چيله وا ایو د قجرو د سانګو د پانو نا یو درې جوړ کړل باغوا او یو مټکا وا مانګي یا وته ته باندې وایا نو دا درې سيزونه یو چيله یو دا مټکا مانګي یا باندې او یو کرا کوټي شاندار دغه دای ټول اساسه وا او نابینا وا عمر رضی الله تعالی عنہ با پخپلتو اغین به کور کې صفائی کولا کور به ولا صفاګو خدمت به ولا کو دا مسلسل د ډیوټي وا یو راته شو چې سحر څنګه راغې او چې وی قتل نو کور کې صفائی شوی دا هغه لوخي درګي چې سو هغه مکمل خپ ترتیب سره خودي شي دي او دا څه ښکارا شوا چې عمر رضی الله تعالی عنہ وړاندې سو راغله چې دا کار یې کړی او عمر رضی الله عنه قتل چې خدمت خوشي وي دي بیا خو ضرورت نشته بس راغی سبا باندې بیا خپل ټیم باندې خپل وخت باندې چې ګل دي لاړو د غابې کرا اجابې د کور خدمت کی بیا چې قتل بیا په کور کې ارسه برابر دي زبدا ویم چې مثال د زماني مطابق باټي ډک دي چيله برابر د لوشل شي دا مثال تور باندې او درې ارسه برابر دي ارسه سیټ دي حیران شو چې خدای پاک دا زه دا نه پرون نه نن وخت عالم دا سوب دي زمان وړاندې راځي دا خدمت کوي
بیا په درېیمه ورځ باندې لږ د خپل ټیم نه مخکې لاړو چې یاره نن به زه دا خدمت لازمن کوم. چې درېیمه ورځ باندې لاړو نو بیا د ده نه وړاندې څوک راغلي دي او د ټول کور خدمت یې کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ پړو خوړه چې دا خو څوک دی، دا څوک دی چې د عمر نه مخکې راځي خدمت کوي، د دې نابینا بوډۍ زنانه خدمت کوي. نو په څلورمه ورځ باندې د سهار بانګ نه وړاندې ورته راغی، په یو ځای کې ورته پټ کېناسته. د شپې راغی، شپې چې راغی کېناسته نو چې ساعت تیر شو نو وی کتل چې یو سړی دی په سر باندې خپل رومال یا صادر چولې دی، راغی او دا بوډۍ اور یې وټکاو او زنانه راله پرې ورته کولو کو دی په کور وردن نشو. عمر باندې ناستې ننداره کوي، تماشا کوي چې دا څوک دی څه کوي. چې ډېر ساعت پس هغه صفۍ د کور وکړې شوه، بهر ووتو نو څوک و؟ خلیفة المسلمین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. بس عمر چغې کوي والله وي ته دا حقدار دی، حقدار چې ته راکار وکړې. بس د عمر نه نمبر تا وړه دی، ما ته پته وه، ما یقین و چې دا ابوبکر صدیق نه مې خبر څوک نشي کېدی. نو عزتمندو دغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې د هغوی عاجزي د قوم د اولس خدمت کم د زندګۍ واقعات زه دغه بیان کم. عبدالله بن عمر رضی الله، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته درس کو، مسجد نبی کې تشریف فرما او درس کو. صحابه کرام ملګرو سره ناستو، ګڼ شمېر یو حلقه لګېدلې وه او دی پکې بیان کړه د نبی علیه السلام په صحابه کرامو کې یو صحابي و، یو ورځ بلا باندې روان و. دا واقعه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته بیانوي. وی د نبی علیه السلام یو صحابي دی، په لار باندې ځي، په لار باندې ته او یو جن والا مخې له راغی پیرې. چې والا مخې له راغی نو رسول الله د صحابي ته وی ماله په کشتۍ باندې راشه، په ګوډي راشه، مقابله وکړه ما سره. رسول الله ورته د صحابي ورته وی ټیک ده. نو دغه جن دغه پیرې دغه کدی ورته وی کس ورته وی دغه پیرې ولګېدو او دې صحابي له په کشتۍ ورغی. دغه صحابي ولګېدو او دغه جن اوچت کو راخلاص یې کو ځمکې له، او چې راخلاص یې کو نو بیا یې پرېښودو. هغه جن ورته وی یو ځل بیا راشه، بیا راشه. نو بیا یې دوباره کشتي شروع کړه، دغه صحابي ولګېدو او دغه جن بیا ځمکې سره ځمکې ته راویشتو او د پاسه ور سینه باندې کېناستو. هغه جن داسې و چې د انساني شکل کې و، په سینه ورته کېناستو او ورته وی ستا دا شکل ما ته داسې ښکاري، ستا دا لاسونه لکه د سپي دي، ته ما ته یا جن ښکارې یا ته بل څه. او ته وی زه جن یم. وی ښه، او ته قسم کوي هغه وخته پورې به دې پرېنږدم تاسو چې ما ته دا خبره ښکاره نه کړې چې ستا د شر فساد نه به خلک څنګه بچ کېږي. او ته وی زما د شر فساد نه به خلکو هله بچ کېږي چې آیت کرسی ووایي. آیت کرسی کوم انسان وایي؟ دغه انسان، دغه زنانه، دغه ماشوم، دغه بوډا، دغه ځوان به زما له شر نه محفوظ وي. بیا هغه سنې نه کوشو چې کوشو عبدالله بن مسعود وایي وی ملګرو ورته وی چې دا صحابي څوک و؟ عمر خو نه و. عبدالله بن مسعود وی د عمر نه بغیر بل څه کېدی شي، عمر رضی الله تعالی عنہ دی. هغه عمر لکم عمر په خوله باندې په ژبه باندې رسول الله فرمایي چې دې باندې الله حق جاری کړی دی. عمر کوم لار باندې لاړ شي دغه لار باندې شیطان نه ځي. د عمر په خوله باندې الله حق جاری کړی دی. او د عمر رضی الله تعالی عنہ تعالی پاک یو لقب ورکړو مانی فاروق. د فاروق په ذریعہ باندې الله پاک حق او باطل لا جدا کړل. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دغه شهادت هم په دې میاشت محرم کې په ولنې ورځ باندې شوی دی. او د مسلمانانو تاریخ ټول د شهادتونو ډک دی. او شهادت یا د الله د پاره د الله په نوم باندې مرګ، ځان وجل، ځان الله ته پیش کول، خپل مال او د سره تیرېدل، دا د مسلمانانو
نه ایمان کمزوري کوي او نه دا مسلمان لپاره سره ناکامي خبره ده. ورنه کدا ناکامي وا نبی عليه الصلاه والسلام امیر حمزه تر سید الشهادات رسول الله خطاب نه ورکو سیدا شباب اهل الجنه. نو داسې ګڼ شمېر شهادتونه نو عرض مې دا کوو چې بدې محرم الحرام کې د اولنې ورځ نه شروع شوه د کال د اولنې ورځ نه د عمر رضی الله تعالی عنه شهادت شو. بیا په دې میاشت کې چې لږ مخکې لاړ شي نو بیا پکې لسم ورځ راځي عاشورا ته موږ وایو، لسم محرم ته وایو. د لسم محرم مطابق بیا خو ګڼ شمېر واقعات دي په کوم بیانو. په لسم محرم باندې عاشوري ورځ باندې څه شوي دي، کوم واقعات راغلي دي؟ په هغه واقعاتو کې ګڼ شمېر واقعات دي چې په هغې کې یو واقعه دردناکه کربناکه ډیره د غم او ډیره د افسوس واقعه د کربلا ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ده. اب ان شاء الله بل جمعه تک الله جون را کو بیان کوم. خدا به وایم چې آیا دا دغه لسم تاریخ دا ذوالحجې محرم دغه عاشوري دا ورځ د عاشورا ته ولې وایي؟ عاشورا د 10 نه ماخوذ یعنی لسم تاریخ. لسم عربی کې عاشره لسه ته وایي نو لسم تاریخ من عاشورا لسم ورځ د عاشوري دغه ورځ چې کومه را روانه ده چې هغه د زیارت او د جمعې راځي یعنی نهمه محرم دا راتلون کی زیارت راځي او لسمه محرم د عاشوري ورځ د جمعې ورځ راځي. نو موږ به دا خبره نن خپل منځ کې یې بل سره مذاکره کوو چې یاره دغه لسم تاریخ د محرم چې راځي نو موږ له پکې څه کول پکار دي. دا به نن ستا زما خبره کېدم چې موږ له څه کول پکار دي او تعلیمات څه دي. اب انشاءالله بیا که جن وفا وکړه بیا عرض کوم تاسو دا چې دغه واقع پس منظر سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولی شهید کو د پیغمبر اولاد ریحانه النبی د پیغمبر د باغ یو خوشبویا ګل د پیغمبر د بدن ټوکړه د غن وسی ولی شهید کو وجه سوا دای پس منظر سره سو وجوهات بنا باندې شهید کو او شه پر حوده ولینا وجه سره سوا د ان شاء الله کو جن وفا وکړه بیا عرض کوم. خدا خبر از قرآن چې دا غز الحج د دې محرم د دې عاشوري بورن باندې موږ له سکول پکار دي. عزتمندو د نبی عليه الصلاه والسلام مبارک څکلا د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړو. دین وړاندې د نبی عليه الصلاه والسلام د روزه د عاشوري ورځ روزه نیولا دانه چې نیولا لکه د عربو چې کوم دستورو او یې باندې عبادتونه کول نو دا روزه به وی نیولا نبی علیه السلام هم نیولا. خو چې کله مکه مکرمه نه مدینه منوره ته نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو دت لګي مکه کې مدینه کې يهودان اوسېدل نصارا اوسېدل دوی هم دا روزه نیوا. نبی علیه السلام تدوی عرض کو چې موږ دا روزه څنګه نیسو چې موږ پیغمبر حضرت موسی علیه السلام د الله پاک نجات ورکړی و فرعون نے من خلاص کړی و موږ مشران موږ ذکر وجنیسو. نبی علیہ السلام فرمایل چې موسی زمونږ ورور دی موږ هم دا وجنیسو خامخا به نیسو. بیا نبی علیہ السلام می تاسو می صحابه کرام بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دوی يهودان هم نسی او موږ هم نسو. د يهود سره دا شراکت نه خو نه دی دا اتفاق او دا مشابهت ما خو نه دی. لہذا آئنده کال پورې ز ژوند دیو علامه جن را کو آئنده کال موږ درو دي نسو چې يهودان سره مشابهت رانشي دیم نسی موږ هم نسو موږ آئنده کال بنسو یعنی نه هم او لسم یا لسم ایو لسم حدیث کې راځي چې نه هم او لسم به ان شاء الله موږ نسو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بل کال نمخ کې آغا وصال شو دنیا نه تشریف یوړو نبی هغه مقرانه له نبی علیه السلام خپل تعلیم سره موږ دا خو د الله جدا سره روزنی سي د محرم دا لسمی عاشوري پر روزنی سي نو تاسو دوه روزي سي موږ به ان شاء الله دغه لسم او نهم دا محرم به ان شاء الله روزي دا به سیدا. دین نبی اسلام فرمای افضل الصيام بعد رمضان د رمضان د میاشتې نه پس کومه افضل روزي دي
مبارک روزی دي او لوی مرتبه والا روزی دي هغه صوم محرم دي دا میاش د محرم روزی دي یعنی محرم میاش کې روزی نیول د رمضان نه پس د دې روزو مرتبه مقام دي بیا د دې عاشوري د ورځې د لسم تاریخ روزی نبی علیہ السلام فرمایي زما د خپل رب نه امید دی چې د یو کال تیر شوي ګناهونه الله پاک ورته معاف کړي نو موږ به دا لسم تاریخ او د نهم تاریخ ان شاء الله روزه ونیسو ٹھیک ده دریم نمبر خبره د رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع علی عیاله یوم عاشورا چې خپل اولاد باندې د عاشوري فرض باندې یعنی د محرم بلسم تاریخ باندې پراخ خوراک وکړو پراخ رزق به خوړو نو وسع الله علی علی سائر سندی پټول کال با الله جل شانه د دې اولاد لا پراخ رزق ورکړي بلکې دې باندې باقاعده بزرګانو تجربه خونی کول باغان د رسول الله مبارک خبره ټول حق سچ دي خو بیا عمل کړی دي او پټول کال بیا مندل را خبره بالکل برابر چې هغه پټول کال الله پراخ رزق ورکړي نو من کې حسم من خلق عموما داسي چې منګه د رزق تنسیال لرو د روزګار تنسیال لرو مشکلات پریشانې لرو او د رزق بازار سره پریشان دي نو کدا غواړي یو سړی چې زما د اولاد رزق د بارا خشي نو په دغه لسم تاریخ د ذوالحجې د محرم د عاشوري دی خامخا خپل اولاد باندې پراخ خوراک وکړي پراخ خوراک معنی د خپل وس مطابق چې دی خپل اولاد باندې پراخ خوراک وکړي نو ان شاء الله چې الله جسنه با د ټول کال ز پراخږي او به تاسو سوال کې یاره یو خوراک دوی چې روزه ونیسه بل خوراک دوی چې خوراک به پراخونه دا خدانه څنګه بګيږي چې یو روزه ونیسو او خوراک نو عزتمند علماء فرمای چې روزه ونیسه او جما خام کل روزه ماته کې نه پراخه روزه ماته وکا خپل اولاد باندې خپل وس مطابق ولا پراخ خوراک برابر کا پر قلب خوراک وکا الله جل شانه به ان شاء الله ټول کال دانا پراخ رزق درګي الله جل شانه دې ممتاز الله د نبی علیه السلام پر ټول تعلیمات باندې 100% د عمل کو د فقره نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء الله گناہوں معاف کی تقصیرات معاف کی الله دې موږ ناراضي شي نبی علیہ السلام په تعلیمات باندې 100% روان کی کریم مولا صاحب کرام مدین نه باندې قرباني کړي او قربانو خاطر زمون ټول ګناهونه معاف کی کریم مولا موږ سونه بیماران دي الله ساتھ کمل نصیب کی سونه مردگان دي کریم مولا زمون خپلوان موږ دوستان زمون کلیوال زمون مشران الله قبول منعمر اور معطر ګرځول کی الله د اخر له خوشاله نصیب کی کریم مولا سونه ملګری خپلوان دوستان مسافر دي الله جلو کې خیر نه واچولې کی برکتونه الله پاک نصیب کی کریم الله زوج ملګری د اولاد باقله پریشان دي اولاد نشتا نکمل صالح اولاد نصیب کی شاء اولاد شتا الله نکمل صالح ورتلوي کی کملګری داسي چې روزګار نشتا کریم مولا تخبل در حلال پر روزګار نصیب کی الله منډول د حلال پر رزق راکي منډول د حرام مال نه د حرام رزق نه محفوظ ساتي منډول د قسمه دشمنونا تربګانونا اسپیټالونو جیل نه محفوظ ساتي نن جنا خیر الله پاک نصیب کی الله دې خطه کې دې خور کې الله کې چپیر الله امن امان راوستي کی کریم الله من د مال جان عزت ابرو حفاظت کی کریم الله من ټول راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر محمد و علیه وصحبه سنت کوي